الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم درود شريف وآية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ددا مدرسے مخ کے لومبے جلسہ کے ما شرکت کریو او الحمدللہ اغا وقت کے ردی مدرسے شکل جدا و جدا شو ساسو پتعاون او ستاسو په مینا او په محبت په دې مدرسه کې 12 کمرې جوړې شوې دي ټول وایي الحمدلله دا شوق سره دا مشران وایي الحمدلله او د هغې مدرسې د محترم رور چې د دې مدرسې بنیاد ایښی دی مدرسه انوار القرآن او ډیر په اخلاص ته د مدرسې خدمت کوي زموږ کشر حضرت مولانا راحت الله مدني صاحب په کوششونو نن 4 او یا کسان د دې مدرسې نه فارغ شو 74 کسان د پاکستان د لوی مدرسې نه فارغېږي پته ولګېده چې د مدرسه کې د دین محنت کېږي او خواري کېږي او د قرآن خدمت کېږي او دا معلومه شوه چې تاسو د دې مدرسې سره مستقل هر قسمه مالی بدني درمي هر قسمه مدد تاسو کړی دی او موږ الله دې مدرسې له مزیده ترقي ورکړي زمانو رب العالمین زموږ ستاسو نه یو مطالبه کوي او د ډېرو مینې په الفاظو هغه مطالبه کوي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو دا د خدای د مینې لفظ دی بل د یا ایها الناس ویلی دی
بل دا یا بنی آدم لفظ سره خطاب کرده لیکن دلتا یو دیر دا مین لفظ وی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والا ایمان ستا وی ایمان دیتا وی چه اللہ منی سر دا خپل صفتونو او اللہ پیغمبر مبارک منی سر دا خشتو صفتونو او قرآن سر دا خپل صفتونو منی او دا قرنگی دور کتابون رسولان دا خیرت رد جنت دوزخ حساب جزا سزا سمرا قائد دے منی معنی سے شده میں حاصل ہوئے اے اغی خلقو جی تاسو ما سر دا صفتونو معنی ماشاءاللہ ایمانم دغیتا اے اغی خلقو جی تاسو دا ما طول پیغمبران سر دا خپلو صفتونو معنی حضور پاک مبارک خیری پیغمبر معنی او قرآن اخیری کتاب مانے اے خلقو چی تاسو دا مطول کتابونا مانے اے خلقو چی تاسو دا خیرت رض حساب کتاب جزا سزا مانے اے خلقو چی تاسو ما سر دا ما پیغمبران اس کتابونو سر مین لرے رشتیا ہوا استمر دا مینی خبر دا تاسو تاوے ما اے دا وارے خلقو دیکھ شو خبر بیاویم اے دا پروگرام خلقو بدن ندا دویم اے مسلمانانو دیر خشتا لفظ او چه دا درتویم چه اے خلقو جستاسو خدای سر رسول سر کتاب سر و ما سر مینه دا دا طولو نخشتا شو نو اللہوی اے مومنانو اے خلقو جستاسو ما سر زما پیغمبرانو کتابونو سر مینه دا و ایمانم دے او انفسکم زانون هم بچ کے و اہلیکم او دا کور خلقم بچ کے خزی بچی لونا زامن دا سنے بچ کے نارن دا خورنے بچ کے دا اعلان منگتا اللہ کے ظاہر کے مدا خطاب سڑو تا دے و پا زمن دا سزمن دا سڑو کے خدو تام دے پا نصوص کی عموماً دا سڑو ذکر کی گئے و خد تابع وے او دا انسان ذکر کی گئے و پیریان تابع وے نو سمئی قو انفسکم اے خلقو اے مومنانو زانونم بچ کے او دا خپل دا کور خاوندانم بچ کے نارن دا اورنا کم اور رستو راضی دا دوزخ اور وقودها الناس والحجارة جدا غی خشاک انسانان اوکانے دی اللہ دیم دی اسرائیل دا دنیا خشاک ندی اگا اور دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل او فرمائل وستاسو دا سمر او چرا من کے دا دنیا چی دا سمر زنگلی دی و لرگیری کی دا مقور والی او چی سمر پا دے غرونو کی معدنیات تی کویلہ دا دا بڑک ناری کی او چی سمر پیٹرول و ڈیزل و تیل دی کی دام ٹول بڑک ناری کی او چی سمر بارود دی پا دے غرونو کی ہائیڈروجن او چی سمر ایٹمی ذرات دی دا ٹول بڑک ناری کی دا سونا خطرناک اور دے وی دا دے اور سر چی یو کم او یا نور یو زے کے دا دوزخ اور آمر دے نو صحابہ وطوئی وی دا اللہ رسول دا کافی ندے دا کافی دے کنا وی بس دا دے سر یو کم او یا نور کا دمر ڈبل اور دے دا دوزخ دا بخاری حدیث دے وقودها الناس انسانان بپکی لکا دلتا خوچی یو یخ شی اور کے واچے یو لول شی واچے اور مرشی علتا چی انسان اور واچے نور بغرمند شی او کارنی واچے دا بوتان یا عام کارنی دے سر بنورم توزی آتیگی کارنی سر توزی آتیگی علیہا ملائکتن غلاظ شداد دا سے فرشتے پہ مقرر دی کہ دخلین مستغی دی او دارنا مستغی دی لا یعصون اللہ ما امرهم کہ اللہ و تصحف کا مکینہ فرمانی نشی کولے نکی ویفحلون ما یکمرون تاکیدن وی جسا اللہ و ایمان قصد کئی دا ذمہ داری دا چاہ دا مشر دا کلی کور دا پلار نی دا نکه دا نی مشر رور دا مور دا کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتی دا دی مشر دا بدات تا پوستا قیامت پرس کیگی کہ تا میں اعلان کرو کہ دا بچے بچ کا دا اور نتا والے بچ نکا اور زمانون دا بچ کے دو بہترین طریقے دا کہ دا سے مدرسو تے لے گا
دینی مدرسو تولیگا دا قرآن مدرسو تو دا پیغمبر دا حدیث مدرسو تولیگا او دا قانوار القرآن بند مدرسو تولیگا نو سچل بوشی ورنا و بچی دا قاق ملغلری باتی جوڑی چی جزا مکستاس و مخی ناستی اللہ دی ممتاز لا توفیق نصیبو کردو مو لگیائی پا بچو خید محنت کر ہم چی بچی پیداشی غٹ بیگ ورطشاتا واچو مضبوط بیگ نور تا کلمہ خائیو نور تا منز خائیو نی مدرسے تا مخ جوڑاو نی طالب سرکے ناو ممور تا سوائیو ممویو بچے گوری خرچ دا خر کمی نو غوگی دا پریکولو دے اگر تربور تا دیو گورا چی دا اگنا کم نشے اگر سونا آنا گاڑی کے گردی او دا اگر سونا مال و دولت تے دقا سی مال و دولت بگٹے نو لگیا شیدی پا پیسو اور پسیشی دا سوچ کے پیسہ راشی دا ذہن کے دا ملا سر مینا نی نفرتی دا مدرسے سر مینا نی دا غٹ بلڈنگ سر مینا دا سوچ کے اگا پتلون وانا او اگا ٹائی والا اگا افسر دا پا ذہن کی پروتی چی اگا سے جوڑ شم دا سوچ کے دا پٹکی سوچ ختم شی دا معشوم و دا قرآن سوچ ختم شی او دیکھ کرپشن کئی او کا عرص کئی او پیسہ پیدا کئی او بیا انجام تاسو بھی لے خپکے گیا میں سیاسی خبر نہ کو وہ بے انجام تاسو بھی نہیں یو تو یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے اگر ذہن کی پیسہ گٹل پراتی اگر دا پٹکی خنخ لگی اگر دا پر پوڑ ناستا دادان توہین بیا لگی اگر دا مدرسہ کی ناستا دادان توہینو دادان یو زلت لگی اگر آپ سرے ذہن تگولی مور والا وقت چی کمنارا لگولی دا چی دا پیساو گٹم منگا جوڑا کم او دادان دا بیلنس جوڑ کم بینک بیلنس او دادان دا دنیا پیساو دولتو گٹم اگر پاگا چکر کے دکتا عمل کروان کم مجھے پیساو گٹم انجام ایسا شو نن یو پیسم لے کے وی چور ڈاکو بلبلتا وی چور ڈاکو نن یوی تم لٹیرے ہو بلبلتوی تم لٹیرے ہو نن یوی آپ نے پاکستان لوٹا ہے بلبلتوی آپ نے ملک کو لوٹا ہے نن یوی آپ نے ملک کا دولت باہر بھیجا ہے بلبلتوی آپ نے ملک کا دولت باہر بھیجا ہے اور دیو بالخلاف ثبوتنا ورکی لیکن الحمدللہ دی مدرسون چکم تری دغا پٹکو والا نو ترنر پوری داغی پجامہ دغا کرپشن او دغلا داغ نشتا و نبراشی انشاءاللہ ذکر ہم مواشی بچی دل تراوال دا پا دنیا کم دی عزت خواندان دیو دا پا آخرت کم دی عزت خواندان دیلا خدای پا دنیا کم عزت ورکڑی دیو دیلا با خدای پا آخرت کم عزت ورکڑی دمون دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وشد دا خیر دا یو بل استاد شاگردان دی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام صاحب دا دو بعضی سیزونوں کے استاد دے او اگر امام صاحب پا بعضی سیزونوں کے استاد دے امام و دار الحجرہ وکاوے دار الحجرہ دا مدینہ منورہ دا حضور پاک مبارک دا حجرت لے دے اللہ دے ممتا سٹول ورطبوت دے گی اگر کی بناستو او دا حدیث مبارک و درس پیکا او دومر مبارک انسان او دا سے جائے کہ بے درس کہو چھے کمزے با عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ درس کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باغذے کہ ناستو چھے کمزے با دا دوار و جہان مبارک سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الت اعتکاف کا بچے کینا دا ابو والا کینا دیا کینا اغیتا اسمی استن التدا غیتا استوانتو سریر وی بلکل دا رسول اللہ مبارک دا کوٹے سرا متصل دا استن دا نو دقل تب رسول اللہ مبارک دروازہ و اعتکاف پیکاو او بیا با دا حضور پاک نا پس حضرت ابو حریرہ عبداللہ مسعود التا درس کاو او پا غزے بیا امام مالک درس شورو دا حدیث ریش شوقی و دا حدیث و درس چازوله کی چه دا رسول اللہ مبارک میں نہیں کنا دا غزوله کی با دا دین او دا سنت و مین خامخ ہے دا چازوله کی چه دا اللہ میں نہیں دا غزوله کی با دا قرآن میں نہیں دا خو فطری تقاضا دا دا چه چه خوخیم دا ما خبری بے خوخی دا چه اللہ خوخی دا اللہ خبر قرآن دی ابے خوخی دا چه حضور پاک خوخی دا خبر حدیث و سنت دی ابے خامخ خوخی
د زړه کې یو ګران قدر د حضور پاک یو سوچ یو فکر یو محبت او یو جذبه پرته وه. نو ناست دی د حدیث مبارکو درس کوي نو یو سړی مجلس ته راتلو سره دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل داسې مخکې راته زمانو په شریعت کې دا منع دی. دې حدیث دی من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چې چا بغیر د ضرورت نه د شریع آدابو خلاف د یو بل په سټو په اوږه قدم ورواړو د ځان له جهنم ته یو لاره ونیوله. ولې بل مسلمان ته ضرر رسی؟ دویم دا چې د کبر اظهار کې، دریم دا چې خلق توجه ځان ته پیدا کې، خلق تا ته نیغ نیغ ګوري، د خلقو هغه مجلس کې ګډوډوالی پیدا کې. ولې داسې کې که مخکې ځای و او خلق نه مخکې کېدل نو بیا دا ضرورت ته بیا کولی شي. نو دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه واخیستل او نه راغی امام مالک صاحب له خلک ورته حیران دي. حالانکې د هغه درس کې به ملګري داسې ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیور، لکه په سر کې مارغه ناست دي، که سر لږ لقی مارغه تښتي، داسې خاموش به ناست وو، سرونه به ټولو ښکته کړي. مالک صاحب ته وایي پاسه، نو ځان ته یې پاسه. امام مالک صاحب حالانکه د حدیث درس بندول دا د آدابو خلاف ورزي ده. زموږ هر څومره میلمانه چې راشي درس ته نو موږ هغوی ته درس نه بندوو. موږ وایو کښېنه دقلته ناست دي چې درس نه فارغ چې بیا ورسره ملاقات کوو. ولې درس حدیث د هر څیز نه مخکې دی. مجلس درس حدیث مجلس ته موږ مجلس مصطفوي وایو، د حضور پاک د احادیثو مجلس. نو دی د خلکو په سټونو قدم واغېشت، مالک صاحب باندې درس هم بند کړ او یې راپاسه ویم درو او یې راته رغاړه او زه ورغاړم وته او اجازت راکړه چې په دا تندي دې چاپ کړم، دلته دې ښکل کړم. نو هغه ویل خدایه تاسو لیونی سړی دی، څه چل شوی دی چې ما راته رغاړه باسي په تندي مې ښکلوي؟ وایي ډېره ښه ده. نو دې سړي چې دا کار وکړ نو مالک صاحب ورته وایي برخورداره دا غلطي زری ځان ته راته رغاړه باسلم، څه چل شوی دی؟ د حدیثو درس دی په مابند کې بېادبي دې وکړه او بیا درې په تندي چپ کړم، ښکلې دې کړم او بیا د خلکو په اوږو قدمونه درس حدیث بندول. دا ولې روغې که لیونې؟ هغه وایي ټیک یم صاحب، دا غلطۍ وشوې دې منم، خو دا د یو حرص تلاسه. بېګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې د جومات ته تشریف فرما شو راغی. او حدیث کې راځي او نه دی، دا حدیث علما وایي تواتر ته رسېدلی دی. من رآني فی المنام فقد رآني، په اعتبار د مفهوم الفاظ جدا جدا دي خو په اعتبار د مفهوم تواتر ته رسېدلی. چا چې زه په خوب کې ولیدم داسې شوه لکه چې دی په ویښه لیدلی. وایي بل روایت کې شته من رآني فی المنام فقد رأى الحق، بل دی راځي من رآني فی المنام فكأنه يراني، بل ده راضي من يراني في المنام فسيراني، بل ده راضي من يراني في المنام فإنه يراني في اليقظة فإنه سيراني في اليقظة. نو الفاظ جدا جدا دي، خدای کې شک نشته چې حضور پاک د خوب کې ولید د هغې سره ملاقات دی. بس ما رسول الله مبارک ولید جومات ته راغی، ګڼ شمېر ملګري ورسره دي او راتلو سره یې اواز وکړه این مالک ابن انس، امام مالک کوم ځای دی؟ وی چا ورته وی خو زه دقه دې ناست دی او ستا د احادیثو درس کوي. وی حضور پاک مبارک وفرمایل ادعوه لی، اواز ورته وکړې ما دې وبلې. وی تا ته چې ووی چې هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعوک، هغه د رسول الله مبارک دی غواړي. نو فقمت پاسېدې ترعد فرائصک، ولې دې راپېژندل د یارې نه د رسول الله مبارک به څه وایي ما ته، د هغې هیبت به په انسان و. نو چې ورنږدې شوې رسول الله مبارک درته فرمایي تعال، رانږدې شه او ځان ته یې راغاړه باسلې او په دې تندي یې ښکل کړې. واه واه، اوس رښتیا ووایې چې پیغمبر مبارک څو ځان ته راغاړه باسي، معانقه ورسره کوي او په تندي ښکلوي،
د انسان د خدای پرېز معزز دی که نه دی؟ جواب راکړئ. چوک سره ووایئ معزز دی که نه دی؟ پیغمبر مبارک دلته اوس یو لوی د دنیا دار نه راغاړه باسي، یو بادشاه نه راغاړه باسي، چې راغاړه باسي امام مالک راغاړه باسي، ورته غاړه وځي هغه ته تر غاړه وځي چې ښکلی دا ښکلی. ولې څه چل دی؟ کوم مقصد له چې د دواړو جهانو سردار دنیا ته تشریف راوړی دی هغه مقصد کې مالک لګیا دی. میشن چې ته ورته وایې د رسول الله مبارک میشن څه دی؟ ترکت فیکم امرین، دوه شیان مې درته پرېښي وي لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تر څو مو په منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه. کتاب الله و سنتي، د الله کتاب او زما سنت. د پیغمبر میشن دا چې کتاب او سنت خلکو ته ورسېږي او د هغې متعلق بعضې څیزونه حکمت وغیره. نن هغه ډیوټي د چا په لاس کې وه؟ د مالک په لاس کې او د علماو په لاس کې. دا خو جناب زما ذهن ته ما ته لږ متوجه شئ تاسو چې کوم انسان د پیغمبر ډیوټي لاس کې اخیستی دی او د هغه میشن لاس کې اخیستی دی، رښتیا ووایه دا به خدای ته خوښي که منې؟ خبره زما ډیوټي چې واغېسته ما دپاره لګیا زه یم داسې کوه وایي ښه زه چې څه کوم هغسې کوي، زه به د دا قربانو. نو د رسول الله مبارک میشن نن خو دا مدرسو کې بیانېږي که نه؟ قرآن دلته ښودلی کېږي، د پیغمبر سنت دلته ښودلی کېږي او دا بچي چې دي دي قرآن زده که دی به بل ته رسوي. دا قرنګې مولانا راحت الله مدني صاحب یو وخت کې داسې بچي و قرآن یې زده کړو صاحب بل ته رسوي. دا قاریان صاحبان قرآن یو وخت کې دقسې بچي و مدرسه کې قرآن زده کړو، اوس لګیا دي چورت درته فارغېږي. ماشاءالله څه خوش قسمته قوم یې، اے د واړی خلکو، اے د ډوګرام خلکو، څه خوش قسمته خلک یې، څه نیکان خلک یې، څه ستاسو سره د خدای څومره مینه ده چې ستاسو په لاس دومره بلډینګ خدای جوړ کړ او نن ستاسو په محنت ستاسو په ډاډ باندې 74 بچي د قرآن شریف نه فارغ شو او آج 74 خاندان اور گھرانوں تک اس مدرسے سے قرآن حکیم کا نور اور فیض پہنچ گیا. خوش قسمت ہے دیر زیادہ ٹولو ہے الحمدللہ. مشرانو ہے شوق سر الحمدللہ، نورو ہے الحمدللہ. الحمدللہ شکریہ دا اور اللہ فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم کتا تو شکر ادا کز نورم زیادتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکری بکلنو بیاد ما عذابم لے سخت ہے. من شکر نا شکری نکو رب العالمین استا مغلطا جد را کرے دے، مغلط عزت را کرے دے، مغلط ڈوڑے را کرے، مغلط انسانیت را کرے دے. نو کیف نشکرو کہ یا رب منستا شکر نا شکری نشکر كيف نكفرك يا رب؟ نشكرك ولا نكفرك. مغلا جون چارا کرے بڑا سام کولی جواب را کرے نور مضبوط تو آئے دا عقیدی خبر دا اللہ خوشحالی کی. جون چارا کرے دے، مال چارا کرے دے، عزت چارا کرے دے، روح وجود چارا کرے دے، بچی چارا کرے دے، انسانیت چارا کرے دے. ماشاءاللہ داروغ صحت چارا کرے دے، دی مدرسی سر مینہ زمانہ کی چاچو لے دا. بس خیر و خلاص. ام من شیئن الا عندنا خزائنہو، اللہ ویدار شی خزانہ ما سرد وما ننزلہو الا سنگلے ام من شیئن الا عندنا خزائنہو وما ننزلہو الا مقدر معلوم. فیو خاص انداز دا پیسہ زمانہ نمانا زمانہ دا اللہ دا اللہ زمانہ کی واچی ورکا واچمو لیکن نا چی بس شیطان لکی وی مورکو نورکو زانتا چلا ترغالا باسی امام مالک دا ترغالا باسی. زمین زمان مقصد دا انوار القرون قرآن او دا نور مدرسون دا جستا پا بچو کے دا امام مالک دیو جلک پیداش کہ دلتے حضور پاک را ترغاڑا نباسی خدا قیامت میں میدان کی ہوئے را ترغاڑا باسی کہ دلتے اخکل نکی نو دا حوض کوثر پا غاڑا خوب انشاءاللہ اخکل کی گنا
چې کوم بچو ځان د الله قرآن ته وقف کړی دی او د پیغمبر دین ته وقف کړی دی چې د قیامت پر ورځ د حوض کوثر په غاړه حضور پاک دوی له اوبه ورنکړي او دا ښکل نه کړي څوک به ښکلی نو بچي مدرسو ته ورکړي بچی دغه ادارو کې داخل کړي ملغلرې ته جوړه کړي او مړه مه یارېږئ د ډوډۍ نه قسم په خدای داسې روټۍ به خدای ورکوي چې من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه بیا وروسته راځي ویرزقه من حیث لا یحتسب داسې ځای نه به ډوډۍ ورکړي چې د په خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي الله خو خنزیر نه هم ډوډۍ ورکوي الله خو سپي له هم ورکوي الله خو دغه مدیر که موزي دی هغه له هم ورکوي الله خو دغه ډرم دی که ټرم دی هغه له هم ورکوي نو چې قرآن ته ناست وي نو هغه له به روټۍ نه ورکوي څه مسله ده وردی به یې ورکوي ما د مدرسې لنګري ته وي طالبانو شکایت وکړ طالبان خو عجیبه دي ویره دا لنګري چې دی نو دی د الوګان نه سپینوي او داسې یې پخوي نو ما هغه ته وایي چې هلکه دا مهرباني وکړه دا لوګان لږ سپینوه پوستکې ته لږ کوه طالبان شکایت کوي وایي دا خو په بلا طالبان دي دا دونه لوګان به څوک سپینوي وایي دې سره د وردی والا پخو دې پې باوردي خورم باوردي ډوډۍ خو قسم په خدای زموږ طالبانو وخوړه ښایسته روټۍ وخوړه یو ځل د الو نعمانیه کې یو طالب محتمم صاحب ته درخواست ولیکه هغې کې ورته دوه روټۍ بار طالب ته میلاوېدې هغې کې ورته لیکلي وو یا درې که او یا درنې که یا درې که او یا درنې که درته کور خو وایه چې یا درې که یا درنې که دغه سوکیدارې کېړی خو ځان ته بیا ګوره او زموږ طالبان یا درې که یا درنې که ډوډۍ خو موږ له خدای راکړه هر قسمه خوراک موږ له الله راکړه وخو نه ستړي یو ناجوړه یو د خېټې د لاسه زه اکثر دې علماو ته یم دې ډاکټر ته لاړ چې اوس ډاکټر صاحب ناجوړه یم نو هغه هغه سټسکوپ راوالي ما ولا په کله په خېټه یږدي او کله په ملا ولا یږدي او ټول وخت پې تېر کړه مولوي صاحب وي ټیک ټاک یې زه ورته وایم چې یارورې دا ډاکټر دې په لوی غم اخته کړی دی د نوک نه سره پورې در باندې مشین ګرځئ په لوی غم دې اخته کړی دی خو سم په پښتو کې ورته ووایه چې شی نه ډېر والی دی چې هغه ته پته نه لګي چې سړی پیسیارخور دی مال یې ډېر خوړلی ډوډۍ ډېره خوړلی ده نو علاج به د ورته اسان شي نو ته ولې ورته سمل نه وایې ما ته یو ځل ډاکټر دارو لیکوي دا په ناره خورې مې ډاکټر صاحب ناره څه ته وایي وی ته نه پېژنې مې ته بیا راته ووایه که نه وی ته ناره نه پېژنې مې یقین کوه د مړۍ خېټې پر وسپی دی د نارې مارې نه پېژنم نه وی اوږې لوږې د خدای شته مې که په ما لوږه راځي زه چې سهار پاسه مګرمي کوم وی دا ولې نو مې شي تاسو خلکو راوړي څوک غوښې راوړي او څوک چرګان راوړي او څوک سبزۍ راوړي او څوک میوې راوړي دا خورا نو د خدای نعمت دی مونږ خو دریاب ته نه شو غورځولی ورته ومښلو نو چې څومره خوړې شو نو مونږ هم اعتدال نه کوو حالانکې قرآن شریف کې خو الله وی کلو واشربو ولا تسرفو پیغمبر مبارک وی فرمایي چې خېټه درې ځایه که یو ځای کې ډوډۍ یو ځای کې اوبه یو ځای هوا چې معده کې ګیس دی هغې ته پرېږده والله که مونږ به ګیس څه کوي چې هغه د اوبو ځای هم پکې نه پرېږدي خدای راکوي نو مونږ نارې مارې ډاکټر ته یې نه پېژنو مونږ مړۍ پېژنو مونږ له هغه ډوډۍ راکړه چې مړۍ پسې یې خورو چې دا ډوډۍ راله زر ازمایي رښتیا بیا درنه تپوس کوم روزي چا سره مریم بیبي مریم چې تاسو وایه ماشومه جینۍ او ماشومه او زکریا علیه السلام یو کوډګۍ جومات کې جوړه کړې وه هغې کې دیره کړې وه کوچنۍ دونه فوټۍ ماشومه وه نو چې کله به زکریا علیه السلام راغی نو خوراک به پروت و هغه خوراک کې ده به تعجب کو تعجب خوراک علماو لیکلی دی د اوړي میوه به ژمي کې پرته وه د ژمي په اوړي کې یو ځل هم ده کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق کلما چې کله به زکریا علیه السلام وردننه شو روزي به پرته وه رزق هغې ته وایي الله معمولی میوه نه چې سړی پې بسیار ډکېږي رغدن سم رزق به پروت
اور توی مریم انا لکی حازا دا میوه دا کمیدا ما خوار جرنده کڑیو دی موسم کی خدا میوه شتا دینا اور تسوی پوٹینے معشوم عقیدے تا گورا قالت هو من عند اللہ رولوئے هو من عند اللہ ہوئے اللہ دا طرف او بیا وتسوي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چالو غوړي بي حساب روزي ورکي لکه د مدرسې کې طالبان ورته ورکي یا درې کا یا درنه بسیار عزت اما شو ما پریدا زکریا علیہ السلام چې چالو غوړي بي حساب ورکي هنالك دعا زکریا ربا الته چې زکریا علیہ السلام پوښو چې بسیار روزي خدای ورکي بي مسمه میوه خدای ورکي نو زه ګوډه مال خو بي مسمه زوی را کول شي نو الته الله نه سوالو کوي الله مال زوی راکي نو الله ول زوی ورکو نو می ولا مخکې مقرر کوي یحیی خدای ولا بچي ورکي دین دا معلومیږي چې دا الله په ذات پوره یقین ساته نو الله به هغه ناشتا کار کوي چې چا ذهن کې بنه تیریږي مریم اثر هغه ډوډۍ ورکړه چې چا ذهن کې نه تیریږي او زکریا علیه السلام نه په بوډاوالي هغه بچی ورکړه هغه بچی چې په ماشوموالي کې د خدای پیغمبر جوړ کړی دا واحد پیغمبر روزي د چا لاس کې ده الله بچو باندې علم وکړو کنه قرآن به یادوي ان شاء الله ولې دې کې به امام مالک جلب پیدا شي او دې مدرسو کې ما خبر اخلاص کړه د پیغمبر مبارک مشن د قرآن او سنت او دې بچي باندې به الله د رحم او د برکت خصوصي نظر ان شاء الله نو مالک صاحب وتسوي وی صاحب وی چې د پیغمبر مبارک ځان ته راغاړه باسلې او په تندي چاپ کړې وی ما وی خدایا سړی وی خوب والا ما وی خدایا زه به کله د امام مالک دغه سینې له ځان رسوم چې بېګاوه پورې حضور پاک مبارک خپله سینه مږلې چې دا خپله سینه ور پورې ومږم او چې په کوم تندي د هغې مبارکې شونډې پرتې دي چې دا خپلې شونډې پرې ولګوم نو حیرسن مې ځکه دا کار وکړ امام مالک صاحب ورته څه وایي ای بچې واوره وایي چې دا کله نه د حضور پاک مبارک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک مبارک سره ملاقات نه شوې نو تاسو ټولو له دا طلب دی زما چې دې مدرسه کې خپل بچي داخل کړي مړه یو بچي راولئ عالمانې کې یو بچي راولئ او د قرآن حافظانې کې دا ملغلرې ته جوړه کې چې قیامت پرسته الله سره مخامخ کېږي حوض کوثر باندې رب العالمین سره مخامخ کېږي نو په ډاډه زړه به مخامخ کېږي زموږ اعمال کوم دي خو موږ دا ویلي شو چې الله هېڅ عمل نشته خو یو کار مې کړی چې زه کله مړ کېدم زما بچی قرآن ته ناستو رب العالمین چې زه کله مړ کېدم زما بچی قرآن ته کېنولی دی دا خو ځان له یو سوچ جوړ کړې که نه چې کله خدای له دی زموږ د ژوند او د مرګ لوڼو څه پته لګي کله زموږ نه ساه خېږي نو چې قبر له ځو چې لږ په روغ زړه لاړ شو ښه چې یو بچی ستا چې ته قبر کې پروت یې بچی دی دلته قرآن ته ناست دی واه واه چې ته قبر کې پروت یې نو دی دلته قرآن ته ناست دی چې ته آخرت ته دی یو بچی دی قرآن خوانی زما په خیال د خدای پلیز به انشاءالله زموږ ستاسو د کامیابۍ دغه لویه ذریعه تاسو خو ډېر ښه خلک یې چې عورت تر بچي او نو انشاءالله چې ورپسې نوره ذخیره هم را روانه ده که خیر نو او دا بچی چې دا کوم ناظره خوانان شو دا حافظان کې اوس او چې کوم حافظان دي دا علم ته وباسئ او ورپسې کال له به که خیر ګوره دا چې عورت تر دي کال له به د سلو نه زیات انشاءالله فارغېږي انشاءالله دا ډېر محنت کوي ما وایي مولانا رحمت الله مدني صاحب ته ما وایي بچی داسې به کې چې محنت وکړه هلکان دې لږي خو خواري ورسره وکړه دې ته مه ګوره چې زما مدرسه کې 300 یو 200 یو 400 نه سل دي وي اتیا دي وي خو داسې محنت ورسره وکړه داسې محنت چې په دوی کې د عبدالله بن مسعود نقشه پیدا شي جلد پیدا شي دا ښکلي عالمان شي خو ستاسو همت به غواړي ګورې ښه
کم همت چې مو اوس کړی دی دغسې همت به غواړي کوی به که به نه کوی د دې غریب خو دونه وس نه کېږي چې مدرسې له ځای هم والي او آباد یې هم کړي خو ستاسو صفت وکړه ډوډۍ دې بچو له تاسو ورکړه ماشاءالله ډېر ښه خلک یې نو تاسو به وي تا بل ځل اواز کړی ما ته راحت الله مدني صاحب ووایي نو یې خلکو را سره ډېر مدد وکړ نو ما وی ګوره خبره داسې ده چې د دې خلکو زړه کې خپله یو سخا پرته د دین محبت پروت دی یعنې زموږ بچه غوسه نه کېږي خدای شته شوم پړق نه شوم پړق چې هغه ته چغه نه په دا غوږ کې ورته کریکه مه وایې او په جیب کې ورته لاس مه بنډې که 10 روپۍ هم ترې راوباسي چې جیب کې لاس یې ومنډه چک به درته وډوي چې پرېږدي دا پیسې که نه پرېږدي نو تش لاس به راوباسي نسبي شوم یو سړی په لاره روان وي او فقیر پخوا خو به خلک عموما په دې خیمو کې پاتې کېده لکه خبرې به کوې نسبي شومو خیمو کې به خلک پاتې کېدل یو سړی په لاره باندې روان و نو اوږې و غریب نه و یو خیمه ته اواز وکړی اوږې مه ډوډۍ وکړې یو قپه یې ونوړی نو هغه خیمه کې ښځه خاوند ناست و روټۍ خوړه نو هغه ښځې زر په کاسه کې ترکاري واچولو روټۍ راواخیسته نو خاوند ورته وایي څه کوې وایي دا فقیر وګرځېد کېده مردار دی فقیر وګرځېد ما سټوله زړه وچاوده ځان له مزدوري کوم روټۍ مې راوړه او دې په فقیرانو ویشي او دوی د خدای نېکبخته وږې دی او د خدای نوم یې راته واخیسته د الله په نامې غواړي وی کېده ځان له دې ګټه کوي زه ځان له ګټم دې دې ځان له ګټي مزدوري دې کوي غټ سانډا دی او سوالونه کوي ښځه ورته بیا وایي خوارشي وږې دې وي کېده د پلار د کوره خدای نه ده راوړی دا زما ډوډۍ ده نه یې ورکوم څه ښځه سخي ده او خاوند دی شوم پړق دی ډوډۍ ته یې واپس کېښوده هغه غریب داسې وږې لاړ دلته بلې خیمې ته یې آواز وکړه وږې مې ونوړی روټۍ راکړه هلته څه چل دی هلته هغه سړی ښځې ته وایي هله شا په پلیټ کې ترکاري مو اچوه ډوډۍ او دغه له ورکړه فقیر له هغه ښځه ورته ولې ورکړم وی نېکبخته اوس هلته ښځه سخي وه دلته ده خاوند دی دلته ښځه د سخي ده او خاوند دی شوم دی دلته خبره بل شانتې ده سړی سخي دی او ښځه شومه او ته یې نېکبختي ده خدای نوم یې واخیسته ورکوله وی ګټي دې ډانډه وی دا ډوډۍ خو ستا د پلار د کوره نه ده زما د کوره ده وی پخ کړې ما ده نه یې ورکړې فقیر غریب دلته مایوس شو نو دې فقیره سړی ورته ویل ولې زه خو یې در کوم خو دا بله شیشه کې نه درکوي زه څوک کور خو نشم رانولی دا فقیر په خلط خلط په خندا شو نو سړی ورته ولې دې وخندل وی ومې خندل ځکه چې خبره مې الاوړې ولیده هلته ښځه سخي و خاوند دی شوم دلته ته سخي او ښځه شومه ده په دې خندا راله وی خندا مه کوه وی دا د هغه سړي خور ده او ا زما خور ده زما خور ده زه سخي او دا مرداره ده بې غیرته خور ده چې څنګه هغه شوم پړق دی نو دا هم په الفلا مو شوم پړق نو بس نو خبره دا ده چې نسبي شوم نه نسبي شوم ته چې په غوږ کې م چغه ووایي چې ای ورورې خدای دپاره یو 10 روپۍ مدرسې ده د خاص خبره ده ځان کړونکي او چې سخي سړی وي او اواز دې ورته وکړه نو هغه به وایي چې دا څه وویې لکه د چندې خبره یې وکړه او هله شابه سخیان جوړ شئ شومان مه جوړېږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزانه یو فرشته آواز کوي 2 فرشتې یو وایي اللهم آت منفقا خلفا خدای چې څوک خرچ کوي ستا په لار کې د هغې بدل وله ورکړه بله فرشته وایي اللهم آت ممسکا تلفا خدای چې کوم شوم دی د خدای په لار کې خرچ نه کوي مال یې هلاک کړه مونږ به هغه خلک جوړېږو چې فرشتې راته دعاګانې کوي د یو ښځې زوی چې ته تښتېدلی و ورک شوی
نو د هغې غریب یې ورپسې جړل ولې چې زوی واقعي او دقه یو زوی و جړا به یې ورپسې کوله 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 نو یو ځل دې ښځې روټۍ خوړه لاس کې نوړی وه خولې ته یې وړله چې دې کې یو فقیر اواز نو په خیر وړی خدای مو وبخښه نو دې ښځې سره بل څه نو زر یې هغه نوړی د خولې نه واپس کړه خولې ته یې نه وه دننه کړې لا او فقیر له یې وړه هم به ورورې نور څه نشته دغه یو نوړی ما خوړه خو ته اواز وکړه زما ګزاره کېږي زه ته یې وخوره هغه له یې نوړی ورکړه چې نوړی یې ورکړه یا ورورې زما نه زوی چې ته تښتېدلی دی پته نشته په سور پته نشته جمدې به یې که مړ به پته نشته چې چا ظالم لاس ته ورغلي او خدمتونه پرې کوي لږ مهرباني وکړه دعا وکړه چې ما لا خپل بچی د هغې کې له واپس کړي هغه ورته دعا وکړه فقیر لاړ څه موده پسې دا زوی خپل کور ته راغی چې راغی مور نه یې معافي وغوښته مور یې معافي غواړم بیا ورته دې زوی خپلې قصې کولې نو دا هلک دې مور ته وایي چې یاره مور یو ځای کې یو ناشنا کار شو یو ځنګل کې ناست ومه وی دې کې یو شرمخ و زمرې او چې زه ولیدم په ما راخطا شو داسې د ډېرۍ نه او راټوپ یې کړې وي ما یې چې ځه غرق شوې وی دې کې چې زه راټوپ کړې ما دا سر ښکته که په ځمکه سملاستم که دې رانه خوړل شي وی دې کې یو سړی راښکاره شي یو غیبي او دا شرمخ دا زمرې د دې بری نه په دې هوا کې ونیوه او د شرمخ له دومره زور ورکړ چې اخ یې وغورځاو شرمخ چغې کړې وتښتېد او دې سړي د خولې نه یو چغه ووته وی لقمة بلقمة لقمة بلقمة مور دا ناشنا واقع مې ولید د خدای شرمخ نه بچ کړم دا سړي په وجه مور ورته ویل بچې ورځ یاده ده په کومه ورځ دا واقع پېښه ووې او پلانکې ورځ یا جمعه یا خالي وی ټیم درته معلوم و چې کم ټیم و او ټیم دغه ماسپښین هر ټیم چې وایي ورته ذکر کړه وی بچې خبره دی بلکل ټیک ده وی دې وخت کې یو فقیر سوال کړی ما سره بل څه نو خولې نه نوړی مې وویسته هغه له مې ورکړه نو تا ته هغه سړي ټیک ویلي دي چې لقمة بلقمة ما خولې نه نوړی وویسته فقیر له ورکړه الله د شرمخ د خولې نه ستا نه نوړی راوویسته دې ته راوویستې او مال یې راکړې نوړی د نوړی بدل حضور پاک فرمایي وی تاسو کې زه غیرتیم وی الله زمانه غیرتي دی نو چې الله له شی ورکړي نو د الله نه زیات غیرتي ذات بل نشته د هغې بدل به په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي درې څیزونه دي چې په هغې حضور پاک مبارک قسم خوري د ترمذي جلد ثاني کې دا حدیث دی درې څیزونه حضور پاک خو هسې رښتونې دی د هغه قسم ته څه ضرورت دی لیکن د خبرې مضبوطولو دپاره قسم خوري یو دا چې وي په سوال به مال نه زیاتېږي سوالونه مه کوئ سوال حرام دی سوال څه ته وایي ځان د بل نه پیسې غوښتل او بې ضرورت او ځان پې مالدارول دا موږ چې چندې غواړو دا هغه سوال کې نه راځي دا موږ ځان نه غواړو دا مدرسې له غواړو هغه تملک للنفس دی دا تملک للمدرسه دی دا سوال حرامه کې نه راځي دا حضور پاک تبوک له چنده کړې ده دا یو سلیک غطفاني و جامې یې شلېدلې وې د جمعې پر ورځ راغی رسول الله مبارک غلم د صحابو نه غوښتنه کړې ده ځان له به نه غواړي دویم دا دی چې څوک د الله لپاره عاجزي وکړي نو خدای به عزت ورکوي او دریم دا چې زه به قسم پې خورم چې صدقه سره مال کمیږي نه بلکې مال ورسره زیاتېږي زمانو انشاءالله ستاسو په برکت 12 کمرې جوړې شوې دي لیکن اوس دوی ته د نور تعمیر هم ضرورت دی او د مدرسو د چلولو هم ورته ضرورت دی او دریم دوی ته یو دا ضرورت دی زما خپل سوچ دا دی چې دوی له لږه ځمکه زیاته شي او دوی پکې یو جومات جوړ کړي چې جومات جوړ شي بهتره به نو دلته خو ځمکې په فوټونو دي ګرانې دي نو که تاسو څوک مهرباني چا وکړله او د ځمکې ورته واغېسته او داسې هم کیدی شي که څوک د خپل کور خوا کې یو 100 فوټه یو 50 فوټه یو 1500 فوټه ځمکه ورکوي دله نو دی به یې خرڅه کړي او دلته په جومات ستا د هغې سړي په نوم به دلته وایلي دا دې شوله که د هغه په ځای کې جومات جوړوي یو سړي جومات ته ځمکه بخلی هغه دی د جومات مناسب نه هغه مولوي صاحب ورته چې دا ځمکه به خرڅه کړو او بل دی به جومات ول هغه وی نه ده ما په دې ځمکه به یې جوړی
نو بیا ما راوغوښته مې ته څه وې وایي چې زه خوایم چې زما په ځمکه جومات جوړ شي نو مې دا ځمکه خبسه کړه هلته یې په خپل نوم واله نو ستا په نوم جوړه شوه که نه نو وایي ده خو ما ته داسې خبره نه کوله ده خو دا به خرڅ وکړه هلته وپې والو ما په خولې لاس کېښود بې مطلب خو مغه یو دی که وی دی خو ما ته داسې نه وایي وی دا به خرڅه کړه هلته وپې والو مې نه دا دې غلطه وایي دا به خرڅه کړي په خپل نوم به هلته والي هغه به جومات ته وقف اوس دې وي راته سمه خبره وکړه نو که د چا کور کې د چا ځمکه کې یو پنځه موږ ورته مرلې وایي تاسو فوټونو حساب کتاب وي لږه ځای هلته ورکوي نو هم ورکولی شي هېڅ خبره نشته دی به هلته خرڅه کړي او ستا په نوم به دلته کې هغې مناسب پیسو باندې ځای والي او جومات ته به یې ته واقف کې دلته کې نو د مدرسې جومات به پرې جوړ شي د مدرسې جومات او نورو جوماتونو کې ډېر بې فرق دی دلته ماشومان قرآن زده کوي قرآن به وي تلاوت به پکې کېږي دا 24 ګنټې په دین آبادي عام جومات 15 وخته په آبادي په منځونو دا 24 ګنټې په اعمالو باندې آبادي نو یو دوی له جومات پکار دی او لږ ځای پکار دی چې وشي تاسو پرې ښه پوهېږئ او دویم دې آبادۍ نور ضرورت دی ورته چې داسې دغه کوټې ګوره جوړول پکار دي دې خوا کمرې پکار دي تاسو له پکار دي چې دوی سره یو پوټې له غوندې دغه وکړې تعاون سره وکړي انشاءالله نو سخیان به جوړېږي که شومان پیغمبر مبارک سخی و حضرت ابوبکر صدیق سخی و ابوبکر صدیق د خپل جیب په لسو دینارو باندې د مسجد نبوي ځمکه اخیستې ده نو تاسو به د حضرت ابوبکر او د حضور پاک په نقشه دی سخیان به جوړېږي که شومان به جوړېږي جواب راکړئ دا سوچت کې چې څوک دي سخیان ماشاءالله د پیغمبر لاس مخ کته کوي د پیغمبر مبارک په نقش قدم بدای کنه دا لاس ورته او د حضرت داسې نه د خدا مطلب چې نه ځو داسې ځای به کنه حضرت ابوبکر په نقش قدم بدای کنه